احمد دی او زما د پلار نوم ګل اغا دی. د خزانې کیم اوسېدونکی یم، افغانستان سره تعلق ساتم او دې سکول کې سبق ویم او دا استادان چې ښه دا پاکستاني دي او ښه دا افغاني دي. موږ سره ډېره خواري کوي، ډېره مینه راسره کوي او د پاکستان حکومت او موږ افغانستان ته لېږي او موږ اول دې ځای نه زړه نه کېږي او پکار بیا ورته پکار دی چې موږ ته پوره ټایم راکړي چې دلته موږ خپل تعلیم حاصل کړو او زموږ یو څو ورځې پس امتحان دی دلته چې موږ ټول تعلیم حاصل کړو او هلته موږ لاړم شو، هلته پارسي او پارسي به وي، هلته په پارسي موږ نه پوهېږو، دلته انګلیش کې سبق وي او هلته پارسي بیا هلته موږ په پارسي نه پوهېږو. د خزانې کیم کې اوسېږم، افغانستان سره تعلق لرم، دلته سکول ویم، دویم کلاس کې یم. زه ډېر خفه یم، افغانان وروڼه مې روان دي او زه ډېر خفه یم، زما سبق پاتې کېږي، سکول پاتې کېږي، مدرسې رانه پاتې کېږي، ملګري رانه ځي افغانستان ته، موږ هم روان یو به ځو. خزانې کیم کې اوسېږم، مهاجر یم. خزانې کیم سکول کې سبق ویم، پنځم کلاس. موږ چې اوس مهاجر شړي یو چې افغانستان ته لاړو، زموږ تعلیم ضایع کېږي. د دې ځای او د هغې ځای سبق کې ډېر فرق دی، نو زموږ تعلیم ضایع کېږي. زموږ حکومت ته پکار دی چې موږ ته رعایت راکړي وخت. زما نوم موسی دی، زه په خزانې کیم کې اوسېږم، په څلورم جومات کې سبق ویم. درې میاشتې پس زموږ امتحان دی، زموږ دا کال نیمګړی پاتې کېږي. زه نه غواړم چې زه لاړ شم، زه دلته پیدا شوی یم، زما پیدایش دلته شوې، زما دلته ملګري دي، زه غواړم چې زه خپل تعلیم جاري وساتم. نو مونږ د حکومت ته دا وایو چې دوی دا کوم دا 15 کاله خواري دا زموږ ضایع کېږي. د استادانو ورسره ډېره محنت کړې، ډېره خواري ورسره کړې، ډېر په مینې ورته سبق ښوولی او ماشومان هم داسې دې ماحول کې موږ سره مخته شوي. که دې ماحول نه هغې افغانستان ماحول ته لاړه نو دوی په تعلیم باندې به ډېر زیات اثر پرېږدي. هغې کې لومبۍ خبره دا ده چې دلته زموږ کوم کریکولم دی، پاکستاني تعلیم موږ دلته کوو دې سکولونو کې. اوس زموږ حکومت دا دغه کړی چې دې کې پاکستاني تعلیم دی. هلته افغانستان کې چې کوم تعلیم دی هغې کریکولم چینج دی، دلته اردو دی، انګلیش دی، هلته فارسي ده او پښتو ده. زما په حساب باندې اول خو دا یو کال خو ضایع دی چې دا لاړ شي، نن دا یو کال خو دا ضایع دی او چې دوی هغه تعلیم زده کوي که نه دوباره، نو هغې کې 2-3 کاله زما په حساب باندې د دوی نور هم ضایع کېږي. نو زموږ حکومت ته او دا خواست دی چې دوی سره څونه ګزاره کولی شي هر یو سره وکړي. پاکستاني مونږ 6 پاکستاني ټیچران یو او 2 راسره افغاني ټیچران دي، خو مونږ چې دا نه محسوس کړي چې دا پاکستاني دی یا دا افغاني. حالان کې مونږ سره پاکستاني یو سټوډنټ هم نشته. تقریبا 250 پورې مونږ سره ماشومان دي، میل هلکان که نه، او تقریبا بیا سیکنډ ټایم کې زموږ فیمیل راځي نو هغه تقریبا 450 جینکې دي. هلکان خو بیا هم زه بل سکول ته تللی شي او دا جینکې خو چې کوم دی دا خو بل سکول ته تللی نه شي او دا کیمپ دی او ټول پښتانه دي. نو مونږ دا وایو چې د هلکانو سره د جینکو تعلیم هم خرابېږي او جینکې خو بل سکول ته نه شي او نه د هغه مور او پلار یې پرېږدي او نه دا نه دوی سره فیسلټي شته او نه دا ټول غریبانان خلک دي. دوی ته دا نه شي چې ګاډی ولو کړي، هلته فیس ورکړي او دغه وله ورکړي. نو دا ډېر غټ فیسلټي دی. دا د کیم کې تعلیم دا د یونیفسیار د دې په ځای چې یونیفسیار کومه خواري کړې، ایډیا کومه خواري کړې، نو داسې به ځای چې حکومت ورته دا فیسلټي ډېر په ګرانه دغه ورکوي که نه.